یو صحابی راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه دکاندار یم ان الحسنات یذهبن السیئات دی آیاتونو لاندې مفسرینو لیکلي شان نزول کې ورته وی زه کجورو کار کوم یو زنانه مال راله ما ته وی چې ښه کجورې در سره شته ما ورته چې ما سره شته خو دا ګودام کې ګودام ته هغه ما په بانه بوتلو او هغه ما هغې سره ما بعضې داسې حرکات وکړل چې زنا خو نه ده خو نامناسب حرکات دي نو بیا راغی اوس زه خفه یم په دې خبره خو کار دی رانه شوی دی څه به کوم نبي علیه صلات وسلام مبارک ورته وایي کښېنه دلته ناستو هغه په تندي یا په مخ ګل کړې وه هغه ته بیا نبي علیه السلام تپوس وکړو یاره ته دغه وکړه لږ کښېنه صبر وکړه حضور پاک علیه السلام ته لا وحي نه ورغلی هغه سړي نبي علیه السلام سره مونځ وکړو جمع یې چوکړه او بس بیا لاړو ډېر ساعت تېر شو زه بس څه راته ونه وی حضور پاک علیه السلام مبارک چې سلام وګرځو یا سړی څه شو من السائل یا این السائل سائل څه شو چا ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو ورشه راویړه چې راغی ورته وی ستا ګناه خدای معاف کړه ورته وی ولې وی ځکه قرآني آیات ته ما ته راغی چې ان الحسنات یذهبن السیئات چې انسان نیکي کوي نو دې سره بدي الله معاف کوي نو تا موږ سره مونځ وکړو یاو بس دا نیکي داره چې ستا دا بدي خدای معاف کړه ځکه ګناه صغیره وه نو صغایر په نیکو باندې معاف کېږي کبایر چې کوم غټ ګناهونه دي نو هغې دپاره به توبه وباسئ شرایط دي چې بیا به نه کومه پردې حق پکې یا به ورکومه د کبایرو تفصیل ډېر اوږد دی څوک وایي چې کبیره ګناهونه اووه دي او څوک وایي چې اویا دي او څوک وایي چې اووه سوه دي خو خبره دا ده چې ډېر دي او ابن حجر صاحب په الکبایر کې تفصیل سره دا ټول ذکر کړي او الکبائر الاشراک بالله وقوق الوالدین وقتل النفس ومهر البغي وشهادة الزور ډېر چې کوم غټ غټ ګناهونه دي نو د خدای سره شرک کولی دا داسې ګناه ده چې خدای نه معاف کوي او د مور پلار نافرمانی دا غټه ګناه ده دا بغیر د توبې نه معاف کیږي او بعضې خبرې پکې داسې دي چې هغه وړې وړې ګناهونه دي پکې حقوق الوالدین کې او بعضې داسې چې ډېر لکه هغې له ډېر سخت تکلیف رسول وهل ټکول کنځل کول او بعضې داسې خبره کول چې پې لږ غوندې خفه شاندي شي نو کبیره نه ده صغیره ده دا په دې وړو په دې نیکو به معاف شي خو دې کې تفصیل دی نو بیا دا چې ډېره نافرماني سړی وکړي نو دا نه معاف کېږي دا بغیر د توبې نه قتل کول شراب څکل زنا کول حرام خوړل زناکارو ښځو پیسې د اجلاګانو دا پیسې دا کبیره ګناه ده مهر البغي کې راځي یا مطلب داسې نور ډېر ګناهونه دي چې هغه بدنظري که یو ځل نیمو شي د سترګو نه خو صغیره ده که بار بار کېږي نو بیا کبیره کېږي او بیا عام نظر باندې به صغیره شي خو که سړی نامناسب اندامونو ته ګوري بیا به کبیره وي دا غرق مطلب دا دی چې حرام خوړل که هغه بیا پار شکل کې دي رشوت دی یا سود کول دي ډېره غټه ګناه ده سود چاله دوکه ورکول غیبت کول دا کبیره ګناه کې شامله ده دې سره تعلق نیسي الایمان بضع وسبعون شعبة افضلها لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحیاء شعبة من النفاق او من الایمان دې حدیث لاندې د مشکات شارحین او د بخاري پوره تفصیل لوړی دی د بعضې ګناهونو تعلق د سترګو سره دی د بعضې د خولې سره دی د بعضې د لاسونو خپو سره دی د بعضې د زړه سره دی زړه کې کبر دی نخوت دی غرور دی حسد دی دا د زړه ګناهونه دي او دا غټ غټ ګناهونه دي دا صفا کول پکار دي دغه رنګ مطلب د انسان د لاسونو ګناهونه دي د خپو دي نو دا ټول کبایر دي دا خو به نه کې خو چې کوم واړه دي نو ګوره دا اوس ته مې چې اودس سره هم لرې کېږي مونځ سره هم لرې کېږي صدقو سره هم ګناه الله پاک ختموي ښه صدقې سره ځکه صدقه رد البلا ده الصدقه رد البلا نو دې سره هم الله پاک ګناه معاف کوي ختموي لکه حدیث کې راځي چې یو سړي خپلې بیبي سره په حالت د بیمارۍ کې کوروالی وکړو دی صدقه وکړي
توبه هم دیو باسي او صدقه هم دیو کی دا هم ګناه کبیره ده. نو بعض روایتو کې راځي چې د یو سیر صدقه وکړي بل ځای کې راځي چې نیمه دی وکړي. نو په شروع کې چې کله بیماری شروع شي او دغه حالت کې وکړي نو دا ډېره زیاته ګناه ده او په آخر کې وکړي نو دا هم ګناه ده خو د هغې نه کمه. نو علما وایي چې په دې صدقې سره به الله پاک کومه غصه یا په ده باندې د اور د جهنم کومه لمبه ده نو هغې سره به ده ختم شي. ځکه حدیث پاک کې راځي چې تاسو اور د جهنم مړ کې د ځان نه ولو بشق تمرتن اگر که د کجوري په یو ټوټه ولیني نو په دې صدقاتو سره هم انسان نه ګناه خدای پاک لرې کوي. او بله د جمعې دا مونځ دا مکفرات ګرځي. د یو جمعې نه بلې جمعې پورې واړه ګناهونه ټول د جمعې په برکت معاف کېږي. او دریم دا رمضان الرمضان الی رمضان کفارة لما بینهما یو رمضان د بل رمضان پورې د تیرو ګناهونو کفاره ګرځي. نو زما خبر اصل کې په رمضان شریف کې وه چې په دې کې انسان د پاره یوازې د نیکۍ ماحول نه دی بلکې دې کې الله رب العزت د انسان ګناه معاف کوي او د ټول کال معاف کوي. نو ګوره اندازه ولګوه چې په اودس دې هم ګناه معاف شوه، په مونځ دې هم ګناه معاف شوه، په صدقه هم دې ګناه معاف شوه، په رمضان هم دې ګناه معاف شوه. نو چې کله دا ګناهونه داسې رجیږي او داسې ختمیږي نو سړی سوچ کوي چې زه خو د ورځې 15 او 10 کومه نو زما په وجود خو زه ګناه پاتې نه شو. لکه حدیث کې راځي هل فی بدنی من درنی شیء چې کله دی 15 نیرونو کې 15 کرته لامبي یا یو نیر کې 15 کرته لامبي یا یو نیر 15 نیرونه دی یو ځل پکې لامبي نه د بدن بس خیری پاتې شي. نو صحابه ته یا رسول الله خیری نه پاتې کېږي. وایي داسې مثال د 15 منځونه دا ګناهونه داسې ختمي. نو بیا د جمعې پکې څه کار کردار پاتې شو. نو علماء کرام فرمایي چې ګناه په بدن نی دوه قسمه خبر یا به واړه ګناهونه صرف نه خو په دې معاف شو. بیا چې کله په هغې واړه ګناه معاف شو نو اوس به د دې غټه ګناه یا بني که غټه ګناه نی نو اوچت رفع د درجات وی کېږي درجې اوچتېږي. او که چرته مثلا غټه ګناه وي او وړی نی نو بیا په دې باندې تخفیف فی الکبایر موږ ته مونږ وایو. تخفیف فی الکبایر دې ته وایي چې د کبیره ګناهونو کې سپکوالی راشي لکه هغه چې کوم شدت سره او کوم لمبې سره په ده باندې بنخلي نو د نیکو سره په هغه کبیره ګناهونو کې سپکوالی راشي. عربی کې ورته تخفیف وایي. نو تخفیف فی الکبایر راشي. نو زه وایم چې انسان دې وړه ګناه خدای په اودس ختمه کړې ده نو الله رب العزت په منځونو باندې په کبایرو کې په غټو ګناهونو کې سپکوالی راولي. او که په هغې باندې هم نو رمضان چې په راشي نه به نورم صفا کړي، جمعه چې په راشي به نورم صفا کړي. نو په ایمان ووایه چې یو سړی د ګناه نه هم ځان ساتي او ورسره عبادات هم مستقل کوي نو دی چې الله رب العزت سره ملاقات کوي نو دی به د ګناه نه پاک نه دی او مکمل د ګناه نه پاک صفا ستره وي. دې وجې نه که ستاسو خیالي د رمضان اول چې کومه دی نو دا رحمت دی او دویم مغفرت دی او دریمه حصہ دا عتق من النار ده. ځکه چې د الله مهرباني وشي نو تعالی به ګناه معاف کړي. نو مهرباني دا ده چې تا ته ماحول سم کو، د نیکۍ ماحول یې درته سم کو، تا ته د ذکر ماحول سم کو. دا هم د خدای مهرباني ده که نه چې جومات شته دی او جمعه شته دی او جمع شته دی او مونځ شته چې دا نه وي او موږ دا نارواګانې کولې نو د دې د ختمولو لاره به څه وه؟ د آخر چې توبه شته، استغفار شته، دا ټول زمونږ او ستاسو د ګناه د ختمولو دپاره لارې دي. او چې دا خبرې نه وي او زمونږ په سر باندې دا وزر او بوج دا پڼ کېدی نو موږ به څه جوړو؟ دې وجې نه قدرمنو کوشش کوئ چې په رمضان کې تاسو ډېر زیات عبادت کوئ. انتهایی نفل په فرضو دي او فرض په اویاو دي. او دا صرف د مونځ خبره نه کوي، دا که صدقه کې، که بل ذکر کې، که بل نفل کې، که بل کې، دا الله رب العزت په دغه مرتبه کې قبلوي.